السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننۍ ویډیو هغه ډیره مختلفه ده او د ډیرو خلکو په فرمایش سره مو هم دا ویډیو وکړه ده. چونکې دا ویډیو به زمانه لږه اوږدېږي، د هغې معذرت کوم که ټایم چونکې ستاسو ضایع شو، خو انشاءالله زما په دې خبرو کې به تاسو دا د ژوند اصول هم زده کوئ او الله جل شانهو به تاسو ته په ژوند کې اساني هم راولي. اولنۍ خبره خو دا ده، ډېر ملګري دې باره کې تپوس کوي قاري صاحب زه د ډپریشن مریض یم، ما ته دومره ټینشن دی، ما ته دومره تکلیف دی، ما ته دومره پریشانی دي چې زه دومره حد ته رسېدلی یم چې زه خودکشۍ ته تیار شم. ډېر ملګري داسې دي، ما سره اوس هم میسجونه پراته دي، ډېرو ملګرو ما ته کال وکړ یاره قاري صاحب ستا د دوه دریو خبرو سره زما ژوند الله دومره ښایسته کړ چې زه خودکشۍ ته تیار وم، ستا خبرې مې واورېدې، الله مې ژوند ډېر ښایسته کړ. نو زه به درته د ژوند اصول ذکر کړم، په دې دوو خبرو باندې عمل وکړئ، انشاءالله چې ستاسو ته په ژوند کې اساني راشي، مشکلات تکلیفونه پریشانی الله جل شانهو به ستاسو نه مکمل لرې کړي. ځکه چې انسان د انسان زړه برابر وي، د انسان زړه خوشحاله وي، د انسان زړه مطمئنه وي، د ټول جسم به مطمئنه وي. ځکه دا په جسم کې دا زړه د ټولو یو باچا دی چې زړه صحیح وي، زړه ښه وي، دا ټول جسم به د الله جل شانهو روحانه کړي او الله جل شانهو به د زړه سکون بیا تا ته درکړي او ټول جسم به په آرام کې وي. چرته به تا باندې پریشانی را نشي، چرته به په تا باندې ډپریشن مریض به ته نشي او نه به چرته تا ته داسې څه احساس وشي. ځکه ډېر ملګري داسې وي قاري صاحب دعا کوم قبلېږي نه، بعضې نیم ټایم کې ډېر خلک داسې هغه داسې بره وګوري نعوذ بالله وایي الله پاکه صرف زه دې پېژندلم، نعوذ بالله داسې قسمه خبرې کوي. نو انشاءالله چرته به د الله نه تاسو ناامیده نشئ، خو په دوو خبرو باندې عمل وکړئ. هغه دوه خبرې کوم دي تاسو ته پته شته؟ اول نمبر خبره دا ده چې تاسو د مونځ اهتمام کوئ. کله چې انسان د مونځ اهتمام کوي د ژوند به الله د سکون کی او الله جل شانهو به د غلطو کارونو نه رامنع کی. ځکه الله قرآن کې فرمایي، دا زه نه یم، الله قرآن کې فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. کله چې یو انسان مونځ کوي دی به الله جل شانهو د بیهوده الفاظو نه د غلطو کارونو نه الله جل شانهو به رامنع کوي. ځکه چې انسان خفي، انسان ته تکلیف وي، انسان ته پریشانی وي، هغه صرف په دې بنیاد باندې وي چې انسان مونځ نه کوي الله په مشکلات راولي، انسان مونځ نه کوي الله په تکلیف راولي، انسان مونځ نه کوي د زړه له الله خفګان راولي، دته هېڅ غم نه وي. ګوره دا غم هم په دوه قسم دی، یو غم دی یو هم دی. غم هغې ته وایي چې د انسان وجه معلومه وي چې یاره پلانکې چل دی نو زه خفه یم دا غم دی راته. یو هم دی چې د هغې اډوله وجه نه معلومه، هغه صرف او صرف هغه خلکو ته وي څوک چې مونځ نه کوي د هغه زړه کې به هم وي. هم به دی چې مثال دې ته به پته هم دی چې ما ته څه تکلیف دی او دی به خفه وي. نو انشاءالله چې مونځ کې ژوند به د الله د راحت کی، ژوند به د الله د سکون کی. دویم نمبر دا یو د اخلاقو پابندي، په اخلاقو دومره محنت وکړه اگر که څوک پر لسپېړ هم درکړي، اگر که خلک درته ردې بدې ووایي، اگر که ته په ناحقه باندې هم وي، خو بیا هم د اخلاقو مظاهره وکړه، په اخلاقو باندې محنت وکړه. زه درته د الله په ذات قسم خورم ما 8 کاله علم وکړو، 8 کاله ما خپل علم حاصل کو، خو د دې سره سره د دې علم نه سوا الحمدلله زه د الله نه ډېر خوشحاله یم چې ما په اخلاقو باندې د علم نه ډېر محنت په اخلاقو کړی چې الحمدلله خوله کې به مې الله جل شانهو یو داسې اثر پیدا کړی وي چې د دې بنیاد باندې الله زما ژوند د سکون کو، الله زما ژوند د راحت کو. دا زه د خپل ژوند خبره تاسو ته کوم چې ستاسو اخلاق برابرو، ستاسو تمام مسایل به الله حل کوي. ځکه نبی علیه صلات وسلام سیرت وګورئ، د ټولو نه ډېر دعوت ما تا ته نبی علیه صلات وسلام په اخلاقو باندې کړی چې ستاسو اخلاق برابري. څوک درته بدې ردې ووایي، څوک درته کنځلې موکي، بس منه پرېږده، د الله د رضا دپاره پرېږده، اخلاق دې برابر کړه چې ژوند کې سکون وګورې. او چې کله دې دا مونځ برابرو، اخلاق دې برابرو، نو الله قرآن کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، وایي د زړونو اطمینان الله وایي دا زما په یاد کې دی. نو مونځ دې کو، الله دې یادو، الله سره دې خبرې کولې، تلاوت دې کو، نو پوه شه چې به د زړه سکون راته میلاو شو. انشاءالله دا دوه خبرې په خپل ژوند کې راولئ، سکون به درته میلاو شي.